اوس مو سره چې د خیر الاصول ده د خیر الاصول له دویم سبق کوم ده الدرس الثاني خبر واحد کی پہلی تقسیم د خبر واحد ولا اول تقسیم کو ده خبر واحد څو قسم بنے ده پوه شئ خبر واحد کی دوسری تیسری چوتھی پانچویں تقسیم پنځه تقسیمونه کړي صحیح ده کنه د اول تقسیم د خبر واحد ولا سکم ده کنه د منتها په اعتبار سره ده خبر واحد اپنے منتها کے اعتبار سے تین قسم پر مرفوع موقوف مقطوع مرفوع کسے کہتے ہیں وہ حدیث ہے جس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو اور موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو اور مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو نو منتها چې شتل شي کوم ځای ته شای ورسیږي منتها چې شتل شي کوم ځای ته شای ورسیږي مترف نه حدیث کله ته بیانې کنه بالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله یا کنه بالسند المتصل منا الى الامام المسلم بالسند المتصل منا الى الامام ابن ماجه الى امام ابي داود الى امام النسائي د ستیای کنه اوس دا ځینه مشروع کو زونه نه خو نه شروع کو سو بسند المتصل مني ثم من استاذي والى هكذا مو خو سي اعتبار نشته کنه ځکه سند خو لیکل شي د صحاح کتاب نه کنه د دې باندې سند ولیکل شمو ته هیڅ ضرورت نشته حدیث پخته ده مضبوط ده ارڅ ورکی شدي پای ثبوت ته رسیدل د ماغز نه سند سلسله بینو سته د کله امام بخاری نه سلسله شروع کی کنه امام بخاری سے بستوسته بسی کنه بیا خو استاد نه مخ ته سات صحابي خبره راسي بیا رسول الله ته راسي نه کچیر د سی کیو سند کنه ساغه کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا خبره یا دغه ولا فعل یا تقریر بیان د حدیث به مرفوع ده صحیح ولا ځکه سم منتهای چوک د حضرت رسول الله د اخر کې ته قال رسول الله یا کنه کبه چې شو صحابي خبرو کې ځکه ته به قال ابو هريره یا کنه فعل ابو هريره نبیت شول به موقوف شول کنه کبه دور کې شی طبيعي خبره ذکر قال ابو الحسن البصري رحم الله وی کنه د شیطان ذکر ابو الحسن البصري نه دا به شل مقطوع شولو نه حدیث د منتها په اعتبار سره په دغه نامو کې تقسیمېږي یو ته مرفوع شي او ته موقوف شي او ته مقطوع شي دا ته کله حدیث بیانای کنه ته چوک شولې ته منتهی شوی کنه نه ته شی بیانون کوي کنه د کوم حدیث د کوم زی تر رسیدل د په د کوم زی لوړ د منتهی شو کنه د کوم زی بنوي لوړ د دې تل شي منتها انتهای باندې زی وشو کنه حدیث منتهی ده کنه په د کوم زی بنوي رسیدل د چوک بیانون کې د لپاره محدث دا چوک ده منتها ده سید صحابه محدث دی پیغمبر سم خاصی بس پیغمبر خدا د ټیک شو اوس وته مرفوع ویل شي مرفوع چشتل شي چتول تل شي کنه رفع يرفع چتن شي رافع انا ارفع فيديو على يوتيوب ته ویجی خجاو استیای کنه ارفع ویل شي بیا ارفع عليه خجاوي نو زګو ته مرفوع نه رفع يرفع چشتل شي چتوانی تل شي نو مو د حدیث د سی بیا یو کنه چتوي بیا مخته پیغمبر سم رسیدلې او د مرفوع شعر سره کې وچاتی قدرتی خبره مرفوعات درجه منصوبات نو وچاته کس یازي کی انس کی ته کی مرفوع اله بس درجه وچاته پیش تا مرفوع ال شي کنه پیش درجه کې وچاته یچی شینا کسرینا وچاته دی بل شنو تیر شنا سو د کچ غنا وچاته زکه ته مرفوع ال شي دا اسم مرفوع ده او حدیث کی مرفوع حدیث وچات حدیث شاد نه پوسل کوي موقوف چشتل شي وقف يقف ودرول تل شي ودرول دې شي کنه وقفت عليه زور من هذا وقف مواقدلو واقف ودرون کې تل شي سیده کنه نه دا شي دا په صحابي باندې ودرول شو وي خازک ته موقوف بل شي مقطوع قاطع البدعه والشرك خالي کنه مقطوع دینه جوړ شو ده مقطوع یعنی سلسلتهم مقطوعه دی ولا خبره قطع شي د پیغمبر سنت نه رسیدلی کاسي مانس صحابی دا نظر سے نماز بنی درد خبر واحد کی دوسری تقسیم دویم تقسیم دا خبر واحد عدد کے اعتبار سے بھی تین قسم پر مشہور عزیز غریب مشہور وہ حدیث جس کی راوی ہر زمانے میں 3 سے کم کہیں نہ ہو عزیز وہ حدیث جس کی راوی ہر زمانے میں 200
200 ना 2 से कम कहीं ना हो। गरीब वो हदीस है जिसका रवी कहीं न कहीं एक हो. ها نه خبرې واحد دویم تقسیم د دې اعتبار سره څه عادت ته مو وګورو اځ کې منتها ته کتل شو کسانو ته چوک نه ګوري چې سوره وی دي سو نه دي چا بیان کړي دي ته کتل شي صحیح ده د دې کې چې شته کتل شي څو کسانو دا نقل کړي دي ته نشي کتل چې چا بیان کړي دا حدیث مرفوع ده خو چې شکړلو هر زمانه کې درې روي او ماشاءالله مشهور شولو به بل حصه به بل شوند شروع کیږي کنه هر چې خپل جهاد وي نه عادت په اعتبار سره عادت ته وګوري کنه نه دې اعتبار سره حدیث بیا په مشهور عزیز غریب نه تقسیمیږي مشهور خو لفظ نه جواد تا کنه مشهور شي نه ورته شهرت نه ورته څکله یو شای یو خلی نه وزي دوه دروته شي شهرت و مندي کنه زه خو جواد خبره شهر شر شاهر شهیر شهیرا و تل شي مستفیزا و تل شي بلی معنی سره نه دې استفاضه شي ښه نو دا حدیث تل شي چې دی ول روي کاواله طبقه کا دویمه کا دریمه د سیاري زمانه کې دری وی درو ناکام نه درو پسې کا زیات شي خیر د سپرونه کې ښه سیوري واله طبقه نه سره وتل صحابه او دور نورسته کا بیډر زیات شي په لکو بیا مشهور متواتر نه جوړیږي اول سرته ته بردوال کړي ته بیګم یلیو کنه بل مسره عزیز د عزیز قوت تل شي الله عزیز زبردست په معنی ده کنه عزتمن تل شي رشتہ دار تل شي مر عزیزه صحیح ده کنه انده سي عزیز شش تل شي قوت تایل شي او دې کې دا حدیث ته خبره واخد نه قوي وی لکه زکات عزیز یل شي سدي دی ول روي پار زمانه کې دوه ناکام نه وي صحیح ده کنه دوه کی وي بس کزیت شي خیر دا ورسته تبو کې اوالو کې اعتبار ده غریب چې شي مسافر اجنبي تل شي کنه چې مال پیسې سره نه آتا غریب یل شي زکه څوک پیژن دي نه کنه زکه ته غریب یل شي غربت څکله سړی بنې روشي مسافر وګرځي هغه ته غریب نه الشازي شوګ نه پیژندي دا حدیثه غریب ویلې چې پیژندګلې زر نشي کول سړی یو سړی سره خبره پرتای ډېر خلک کې نه کنا یار دازي کې خيو سړی د متفسره پات نه د درزي د وړکه یو په یو د کنه شهرت ان شزکه غریب تل شي نه غریب حدیثات تل شي زروي شوی یو وي با سواله کې ورسته کزیت خیر ده صحیح ده او دا کله کله غریب الحدیث مو یا کتابونه شو غریب الحدیث ځون ته کتابونه دي اکی به د الفاظ ملفوظ لګ مشکل وي ښه اجنبي غونې الفاظ مو نه پیژندو سره به د ډیر نه زده انس نور سو یواجر کی هغه به غریب الحدیث ځون ته پند غرایب الحدیث تل شي جمع غرایب رسي ځکه بلا خبره ده صحیح ده ها دا دوه تقسیم شو ډیر دی